السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خیبر نه تاسو کوربه جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو تاسو ته چې څنګه پته ده چې ما سره په څنګ کې ولاړ د ایس کنسټرکشن اونر انور سید بلډرز ولاړ دی. نن به د دوی چې کوم پروجیکټ په تخبۍ کې روان دي درې پروجیکټ د هغې وزټ به کوو. تاسو به سټارټ کې هم کتلي وي چې د دې باقاعده کله افتتاح کېده تاسو په دغه سکرین باندې کتلي وي. وړاندې هم د ډیلی خیبر په شیشه باندې چې پکې یو هسپتال په شریف آباد کې، دویم پکې په پټ بابا کې یو کور جوړیږي، دریم په شریف آباد کې څلور کور په یو ځای دي. دغه درې وانو سایټونو باندې موږ وزټ کوو. انور سید بھائی سره خبرې اترې کوو چې کار یې کوم ځای ته ورسوو. موږ څه وسوي انور سید بھائی څنګه خیر دی؟ الحمدلله جلال بھائی ډېره مهرباني. ټیک ټاک ښه الحمدلله کار ښه روان دی. کار خو الحمدلله بس جلال بھائی تاسو وینئ خو اصل کې تاسو وګورئ دونو لړۍ وې ډېرې زیاتې نو دا یو فلور موږ لږ سلو کو یاره پکړ هم څه نه کوو. اوس خو الحمدلله موسم ګرم شو نو اوس پکې دومره ټایم نه دی هلن کې موږ سره روژې ته ډېر محدود ټایم پاتې دی او اګریمنټ چې کوم ساین کړي دي کارونه راسره ډېر دي نو کوشش به کوو. هسپتال خو ستاسو د مخې دی دا دی په ګراوند فلور کار روان دی. انشاءالله د رمضان ته به انشاءالله په دې په درېیم چت موږ انشاءالله لینډر اچولي د خیره نو ورکوي به انشاءالله څلور منزله دی رمضان کې به شوي انشاءالله. مالک راځي وزټ اچوي څه مالک خو یو ای کې دی پرون یو پیغام هم کړی کو کتونکو چې ته په سکرین کتلي یاره په موږ بسې په بیک سایډ تاسو چې موږ نه یو تاسو موږ بس راشئ او کار راپسې چک کړئ چې تاسو مطمئنه شئ. موږ سره دا څلور ټاون هاوس دي او انشاءالله اوس په لاړ شو تاسو به وینئ هغه موږ ډېر محدود ټایم کې وکړې او هغه هم A to Z دي. بیا به کتونکو ته کمپلیټ ومخایو انشاءالله نو راځئ چې وزټ وکړو یو نظر ورته وښایو. کتونکو ورځو دغه نور پروجیکټ هم تاسو ته ښایو موږ سره نور کور چې دي دا چا دي؟ دا جلال بھائی د کاټلنګ څه کسان دي مېلمانه دي دا غځې دي او دا پټ ځکه ساتلي وو هغوی یاره موږ په میډیا مه راوله نو تا ته ښه پته ده زه خو چې کوم پروجیکټ شروع کوم نو هغې کې ما سره مالک ولاړ وي اونر ولاړ دي د هغوی که نه چې هغوی په خپله خبرې وکړي نو بهرحال هغوی وي چې یاره ما په سکرین مه راوله او دا د کاټلنګ کسان دي نو دا څلور ټاون هاوس دي انشاءالله دا ډېرې بهترین دي. دا چې کمپلیټ کړو دی کې دا A to Z ما سره دي او دا چې زه تیار کړم انشاءالله کمپلیټ یې کړم تیار یې کړم بیا به تاسو جلال به یې وینئ. دلته ما ډېرې ښکلې نقشې جوړې کړي ده او د انټیریل تاسو چې وینئ پرن انویټیشن وینئ نو دوی کې ټایم نه دی انشاءالله که ژوند او زندگی ونو دا به د غټ اختر نه یو 15-20 دن مخکې به دا تیاریږي. دا 22 مرلې دی نو 5 مرلې یو کور راځي 5.5 مرلې کور دی 3 کمرې دي اټیچ واشروم برنډه کارپورچ هر یو دغه سره دا سہولیت دی. کتونکو دغه څلور چې کوم ټاون هاوس دي دغه هم تاسو ته په سکرین باندې شاته ښکاري. د دې نه علاوه اوس په پټ بابا کې چې کوم کور جوړیږي نو هغه هم تاسو په ډیلی خیبر باندې کتلی د هغې چې کوم افتتاح شوی وه څه ورځې وړاندې د هغې وزټ هم کوو چې هغه کوم ځای ته ورسېد بیا به ویډیو سرته رسو. راځئ موږ سره کتونکو رالو دلته پټ بابا دلته چې کوم دریم پروجیکټ روان دی د انور سید بھائی تاسو به ویډیو کتلي وړاندې د هغې حوالې سره هم د هغوی سټاف لګیا دی کار کوي. خبرې اترې کوو انور سید بھائی سره دغه سټاف هم ولاړ دی. راځئ موږ سره کار حوالې سره څه وایي 14-15 دن پکې نه یې تېر او کار هم قابو کړی او جلال بھائی یو خو ډکون زموږ نه یو 5-6 دن خراب کړل بل تاسو ته ما دې نه مخکې مې موسم داسې حد ته راغلی و چې څوک بار نه شروع وتلی او زموږ اوس هم 12-13 دن شو انشاءالله او دا موږ سره 2 فلوره دی او تاسو ته چې دا کوم پکچر ښکاري په دې بیک سایډ دا به دا کور انشاءالله دا کوم او دا نقشه دا موږ تیاره کړې ده پخپله او زموږ مسله دا ده چې موسم به موږ باندې داسې حد کې راغی چې داسې موسم نه و راغلی تاسو ویل کېنئ داسې کم دون چې راغلی دا 20-25 دن موږ خراب کړي. یوازې دا نه زموږ هر یو پروجیکټ هغوی ودرولی و دغه مسله وه او دا به انشاءالله موږ ورکوو د روژې نه مخکې ته بله اوس دا هم 2-3 ورځې کار پکې پاتې دی انشاءالله دا به د روژې نه مخکې دواړه پلوره موږ ورکوو. دا جلال بھائی الحمدلله یو خو سټاف هم ما سره خپل برابر دی بل زما دا کسان چې دي دا زما خپل شاګردان دي خپل د کور کسان دي لکه داسې دي که نه لکه یو خو باري مزدوراني. بل دویمه خبره دا ده جلاله چې عموما چې کسان ټیکهداران دي کار والي 2 کاره والي نو هغه سره ټول 15 یا 6 کسان یو کار بند کې مالک غریب په ټینشن کې کم ځای رانلې ول رانلې شل کار هغه خپل بریخي هغه که ته وګورې نو زیات کار په اینډ کې بیا اکثر جاخیمي د ټیکهدار او د مالک خپل منځ کې جاخیمي. دې وخت کې د ما سره 3 پروجیکټ روان دي او غالبا تاسو ټول وکتل چې په هر ځای کې شپږ اته کسان لګیا دي او الحمدلله په هر ټیم په هر ځای کې بدلېږي ټینشن مني زموږ غون کار په اګریمنټ باندې دی. تغبه ولسته زه دا وایم چې لکه موږ د کمپنۍ چې ایستې ده تاسو دپاره موږ ایستې ده تاسو راشئ وزټ وکړئ
او خپل کور نه مخکې خپل کور ویني د کور د جوړېدو نه مخکې خپل کور ویني که په معیار هم برابر نه و نو چینج کوو بیا دله موږ به تا ته د کور نه مخکې د جوړېدو نه مخکې تا ته ستا کور ښایو چې دا د کمره ده دا د کچن دی دا د حجره دا د بیټک دی دا به مکمل موږ په هغې باندې کمپرم کوو د هغې نه بد به تاله موږ سټارټینګلو. ډېره مهرباني خوشحاله شي. کتونکو دغه انور سید به یو تاسو سره خبرې اترې وکړې موږ مخامخ کړو ویزیټونه موږ د دریو پراجیکټ واچول یو اسپتال دی دویم چې کوم پراجیکټ و هغه څلور کوره دي په یو ځای باندې او دریم چې کوم دی نو تاسو ته وړاندې دی شاته ښکاري ورکران ولاړ دي کار سټارټ دی دلته پټ بابا کې چې دغه کوم کور جوړېږي سکرین دغه نمبر چې لیږي تاسو د انور سید به خدمات ترلاسه کولی شي. د دوی چې کوم دفتر دی بار ویډیو کې موږ تاسو ته وایو نن بیا وایو چې مین ملکن روډ باندې تورو پلازا باندې په سیکنډ فلور باندې دوی دفتر دی کنټیکټ نمبر باندې رابطه دوی سره کولی شي هلته ویزیټ کولی شي. دې پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازت ورکړي. ښه د باد او بریالي اوسئ. د الله په امان.